ولا تنفعها شفاعت نفع بن رسید نفس تا شفارس ولا هم ينصرون نبد دوی امداد کولیشی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وشو ابراہیم علیہ السلام تذکرہ اللہ تعالیٰ کہیں اور بیدر تا تاریخ رستو سپارو کے وائم ترجمہ لگ مخ کی شنو سیدہ خبری پاتے کی گنا انشاءاللہ رستو بیوائم دلتا دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ اللہ تعالیٰ کہیں دریو فرقو بانرات کہیں مشرکان یہودیان نسوارا مشرکان بوی ابراہیم علیہ السلام مشرک والعیاذ باللہ او منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت یو یہود بوی چھ ابراہیم علیہ السلام یہودیو او منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت یو نسواراو بویل ابراہیم علیہ السلام نصرانیو او منگ دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت یو طولو بانی اللہ تعالیٰ رد کھائیں و مشرکانو تاس خود بوتانو عبادت کھائیں ابراہیم علیہ السلام خود اللہ عبادت کھاؤ کعبہ مبارک کے دا بوتانو نپاک کڑیوا یہودو تاسو والی عزیر علیہ السلام تا ابن اللہ نوائے نصاراو عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ نوائے سنگ دا ملت ابراہیمی دعوی کوئے اور اس پہ یو خطرناک رد کئی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ یہود فرمائیں وَإِذْ کا وقت ابتلا ابراہیم ربہ ازمائخت کو ابراہیم علیہ السلام ازمائخت کو پا ابراہیم علیہ السلام بانے ربہ رب ددو بکلمات پا یوسو کلمات بانے فاعل پس ضمیر دا مفعول متصل شی نو تقدیم دا مفعول واجب دے ولی چھ ازمار قبل الذکر لفظن اور رتبتن رانشی کنا حالکہ دا مفعول مرتبہ مرستو دا او تی ورست ذکرم کے نو ضمیر چاہ تراجے کے نو ازمار قبل الذکر دا خو بند ہے طالبان وئی ازمار قبل الذکر پا یوسوز روا دے دا رب پا ضمیر کے ہم دا نعم حکم دان ہے درم پا تنازو کی سلورم ضمیر شان دے بیان میں در تشرک دا یاداشت ذموار سوک دسے وائی ازمار قبل الذکر پا پینزز روا دے دا رب پا ضمیر کی ہم دا نعم حکم دان ہے درم پا تنازو کی سلورم ضمیر شان دے پینزم آغا مظہر آغا مزمر چی بدل وی دا مظہرہ طالبہ مان غوار دا عاشق دا شور و شرع نو مولی سے کل چی فاعل پس ضمیر دا مفعول متصل شی نو تقدیم دا مفعول صحیح واجب یا غدا زیدے ربہو فاعل دے ضمیر دا مفعول ورپس متصل لے کنا رازا امتحانو کے ابراہیم علیہ السلام مانے رب ددو بکلمات پیوسو خبر باندے رازا سو خبرو باندے اگا خبر اس سے شہ دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیں وی آغا دیرش کلمات دریب لس پا سورة التوبہ کی دی التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ویلسل تدی ویلس پا سورة المؤمنون کی دی. کم سورت تے؟ سورة المؤمنین پکار دے کم مومنون پکار دے؟ تاسو آئے مومنین پکار دے ذکر سورت پر تو مضاف دے کنا خما سوئے ما مؤمنون ہوئے او قرآن کریم چراوالا ہوئی دیکھ مومنون دے. خواہ سورة المؤمنون داولی والک مومنون علم دے کنا او اعلام حتی الامکان محفوظ دی دا تغییر او دا تبدیل نکنا. اعلام سے دی تغییر نزکا مرفوعی دا مرفوع نہ دے دا علم دے لکا سورة المنافقون غندے التنبیہ منافقین پکار دے کنا. ٹھیک ہے نو سیمی ہوئی خواہ علم دے و اعلام حتی الامکان محفوظ دی دا تغییر و دا تبدیل نخواہ رازہ. او لس پا سورة المؤمنون کی دی اولانی آیت کے ذکر دی اول آیت نچی شروع شی. او لس پا سورة الاحزاب کی دی 15 نمبر آیت کی دادا عبداللہ ابن عباس سے ابراہیم طاؤس ابن کیسان ہوئی دادا عبداللہ ابن عمر سے شاگرد دیکھا او تابعی دے. طاؤس ابن کیسان سے فرمائیں وے کلمات نہ مراد لس سنت تی کنا وی پینز پسار کی دی اور پینز پٹول بدن کی دی. پسار کی قص و شارب بریتون کمول بریتون بکمے سمرا دوروزو پا اندازہ دوروزی نی دی دمرے او دا سری شنڈی چی دی دا کم دے کی چو سروال ہے دے دی کے بے کمیں چی دا خکارشی چی طعام کی نہ لگی او دا بریتونو دا غالی چی دی دا پری خودل جائز دی بلکہ عمر فاروق سے بوگدو گدو بریتون دیتا سبالین ہوئی خواہ چاورتوی دا غٹ بریتون دی ولی پریخی آغوی چی دشمن رانا وڈار شکنا. عمر سے پناشنا شخصیت نو بریتون دا سرون چی دی تا سبالین ہوئی دا دی پری خودل جائز دی خواہ کسوں کی کمی ام خیر دے او کپریدی ام صحیح دا او دا شنڈ اخکارا کول دا سری دا سنت دی پورتا نا دمرا کمول چی دا ورزو اندازے تورسی گی دام سنت دی. او دا بریتونو کلول پا حدیث کی ندی راگلی خواہ احادیثو کی قص و شوارب راگلی بریتونو کم کئی. فقہاؤ کی یو عالم نے امام تحاوی رحمہ اللہ اگا دا حلق قائل نے اگا وی بریتونا کلول پکار دی او اگا قیاس کرنے پا حج بانے حج کی چسوک سر کلی کا کمی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دری کرت دعا محلقین تکنے دا سوک چی سر کلی یو کرتے دعا مقصرین تکنے دا. نو دا حج پا دوران کے دا سر کلول افضل لی دا کمولونا. نو امام تحاوی رحمہ اللہ فرمائے دا بریتونو کلول افضل لی دا کمولونا. حدیث پا کی نشتا خواہ حدیث اغویل دے احف الشوارب وحف الشوارب احفا کلولو تنوائی خواہ احفاوی القطع بالمقص مبالغتا
منجد چې راواخلئ کنه لغت کتاب دی هغه وایي احفا چاته وایي القطع بالمقص مبالغه پرې کول په بیاتۍ باندې خو بیخ کې او چې کله یې هغې ته مقص نه وایي هغې ته محلق وایي که فکر مو کړی دی منجد کې عکسونه مو ورکړي کنه نو هلته چې بیاتي وګورئ هغې لاندې مقص لیکلی او چې دا مشین وګورئ هغې لاندې محلق لیکلی ذهن کې مو خبره کېناسته نو کلول په حدیثو کې نه دي راغلي ښه زمونږ د بعضې فقهاو رایه ده احادیثو کې کمول راغلي دي بعضې علما تطبیق کوي وی دا کم فقها چې د کلولو قائل دي نو دا به بوډاګانو او سپینګیرو ته دا مسله کو سپینګیري چې دي هغوی چې کل کې نو صحیح ده او ځوانان چې کم کې نو صحیح ده پیږي تفسیر روح البیان کې راغلی دي وی د بریتونو دا کلول بدعت کحلق اللحیه دا سے بدعت ته لکه د ګیری کمول امام مالک رحمه الله فرمای چا بریتونه کل کړه سمي وای یو ادبو زکه دا زینت انسان دی بریتونه چې کل کې ترور ښکاري خوند ډیر نه نو بریتونه چې ده کموي کلوي ما یګي کتابونه خپل بیا ځان ته وګورئ زمانه بغیر ما سره په یو سل او څلور حوالې چې د بریتونو کمول پکار دي کلول نه کلولو فقهام قائل دي دا اشتاق وای وام زیات سدي د کمولو دي او احادیثو کې یو حدیثم د کلولو نشته ټول د کمولو دي او موږ ورته سنت وایو کنه نو چې په حدیث عمل وکړو دا بخی ډیرو کتابونو باندې چې عمل وکړو دا بخی ها ډیر خلک مولوی صاحب داسې کوي چې بریتونه کمای نو دا ځای ګورئ دا د بریتونو لاندې دا ځای مور سره کلی دا ناروا دي ښه دا مکروه دي دا زوینه بنالی صرف د دې بریتون دا سرونه چې کم ځای ته رسیږي او دواړه شونډې کم ځای کې یو ځای کېږي دا ځای به لږ خالي کې د دې نه لاندې چې کم دا ځای دی دا صحیح نه ده دا مکروه دي او دغه د ګیرې په دې منځ کې چې دا وړه ګیره درته ښکاري دې ته عنفقه وایي ښه دا د ګیرې حصه ده څنګه چې ګیره ناروا ده دام ناروا ده د دې اغوستل ښه اکثر دا بوډاګانې وایي کنه دا صحیح نه دي ښه انسان کې درې قسمه ویښته دي د نیر نشي انسان ویښته څو قسمه دي درې قسمه د یو لرې کول پکار دي شریعت وی لرې کوي تخربونه ورته وی او د بدن ویښته د دې لرې کول پکار دي او کم بریتونه چې زیاتی شي دویم نمبر ویښته داسې دي چې د دې پرېښودل پکار دي هغې ته ګیره وایي وړه ګیره او غټه ګیره او دا ځایونه د دې پرېښودل پکار دي ښه دا که دې کم کړه نو ګنهګار دریم قسم ویښته داسې دي چې تا ته اختیار دی که لرې کوې او که پرېږدې هغې ته د مخ ویښته وایي هغې ته د مرۍ ویښته وایي د سینې ویښته د ملا ویښته د لاسونو ویښته د پښو ویښته په دې ټولو کې مولوي صاحب اختیار دی کې پرېږدې او کې کلی اوس هم مسله ماشاءالله زده شو صحیح ده نو یو د ابراهیم علیه السلام په کلماتو کې قص الشارب بریتونه کمول ښه
دویم نمبر خوله کې اوبه اچول مزمزه چې ورته وایي. دریم نمبر استنشاق پوزه کې اوبه اچول. استنشاق او مزمزه کې فرق کولی شي؟ یو فرق خو دا دی چې دا پوزه ده او دا خوله ده. نه، مزمزه کې خوله کې اوبه اچول ضروری دي، واپس ویستل ضروری نه دي. نکته درته وایم، خوله کې دی اوبه واچولې، ای باندې تویول ضروری نه دي. که چا 3 کرته اوبه وچیکلې مزمزه وشوه. استنشاق کې دا دی، دواړه کاره به کوې. د اوبو اچولم پکار دي، خو ای باندې تویولم پکار دي. استنشاق معنا اخراج الماء عن الانف. ځین کې مخبره کېناست، اوبه به ورچې خو بیا به تویم. که یو سړی 3 کرته اوبه په پوزه تیرې کړې ځان استنشاق وشه، نه، نو مزمزه کې بیا تویول ضروری نه دي، خو په استنشاق کې بیا تورول څه دي؟ یو کتاب بازار کې خرڅیږي، حیرت الفقه ورته وایي. دیږي هغه کې سوالونه دي د فقه. نو یو سوال پکې دا دی، وی هغه کم سړی دی چې جمعات ته داخل شه جنوب دی، خو چې جمعات نه راووته غسل نه دی کړی، تیمم نه دی کړی، خو چې د جمعات نه راووته نو بس جنابت ختم. موږ وی څنګه؟ وی دا هغه جنوب دی چې غسل یې کړی خو مزمزه یې نه ده کړې. جمعات ته چې لاړه نو تږی و، اوبه یې وچیکلې، نو چې اوبه یې وچیکلې مزمزه یې وشوه، نو چې روزي جنوب نه دی. ذهن کې مو خبره کېږي؟ راځه څو شو؟ 3. څلورم نمبر مسواک. سواک، مسواک ستاسو خوخه د چرس ورته وایي. مسواک کې ډېر کمالات دي. ښه، مسواک خو یو سنت دی، او په مسواک کې مولوي صاحب اینه 22 مسلې دي. څو؟ د نیری نشي ګوره، بیا ځان له په کتاب لیکي هم لیکي. اول نمبر درته وبه، اول نمبر دا کله چې مسواک مو بازار کې اغسته، چې د دې مسواک ګوتې نه نری نه وي، که غټي خیر دی. بازار کې نری نریم خرڅېږي که نه، هغې باندې سنت نه ادا کېږي. دې ته مونږ او تاسو د شهادت ګوته وایو، د مسواک ګوته ورته وایو. کله چې افغانستان کې جنگ و دې ته د ماشې ګوته وي، دا به چې چاچا نه پرې کړه نو قیمت هم ډېر. دا ګوته چې ده د دې نه به مولوي صاحب نری نه وي، که د دې نه نری و بیا پې نه ادا کېږي سنت. ښه، نمونه خو درځي که نه؟ دې ته غټه ګوته وایي، دې ته مسواک، او دې ته مینځه ګوته وایي، دې ته وزیره ګوته وایي. تا ولې ووې؟ چا نه پوښتنه نه کړې، مه وایه، بریتونه دې م پرېښیو. دې ته وزیره ګوته وایي، ښه، او دې ته کچه ګوته وایي. ذهن کې مو خبره کېناسته؟ نو د دې نه به نری نه وي. یوه مسله. دویم نمبر مسله، ابتدا کې به مسواک د یوې ولیشتې نه کم نه وي. که د یوې ولیشتې نه کم سنت نه ادا کېږي، که بیا وروستو کمیږي خیر دی، خو چې اول نه یو ولیشت وي. دریم نمبر، مسواک به داسې لرګي نه جوړی چې پیژنې، ځکه په دې لرګیو کې داسې لرګي شته مولوي صاحب چې هغه زهریله مواد لري. هر لرګي نه به مسواک نه جوړی. څو شو؟ څلورم نمبر، مسواک به داسې لرګي نه جوړی چې تریخوالی پکې، هغه بیا ښه خوله پاکوي.
پنځم نمبر مسواک به یو طرف استعماله دواړه طرفونه نه. شپږم نمبر مسواک چې کله د استعمال کو دا کم طرف چې تا استعمال کړي دا بخکتک دی زمکه طرف تا دا بل طرف به پورته کې دې د پاره چې د وبت د توی شي د لوندواله تلاړ شي. وم نمبر مسواک به په موټي کې نه نیسي داسي طریقې دا درې ګوتې به د پاسه کې پورته او دا دو ګوتې بلاندې کې ولا يقبض قبضه. مختصر القدری مو کتل نه هغه په حاشیه کې دي خان. اتم نمبر مسله مسواک چې استعماله نو یستاک طولا لا عرضا د خلی په طول کې به استعماله داسې د غاخونو په طول به نه استعماله چې د خلی عرض جوړیږي ولیکه داسې پورته وخت استعمال کې مولوی سے بیا دا اوري نه دي دا د دې غاخونو نه را دي خوا کېږي نو غاخونه کمزوري کېږي نو یستاک طولا لا عرضا. شو نهم نمبر مسواک استعمال طریقه دا ده د خي طرف اولنې لاندې جامه بیا د چپ طرف لاندې جامه بیا د خي طرف پورته جامه بیا د چپ طرف پورته جامه بیا مخامخ او بیا جبا په جبا باندې مسواک مګل پکار. لسم نمبر خزو د پاره مسواک صحیح دی کنه خزو د پاره مسواک جائز ده او چون کې د خزو ورای کمزوري نجاولی یا دنداسه وغیرہ دا قائم مقام د مسواک ګرځي. یو لسم نمبر مسواک به پملاست نه وای دې سره د ګردو درد پیدا کیږي. دولسم نمبر مسواک کې اشتراک مکروه ده د خلکو طبيعتونه نه مني او کله چا طبيعت منه نو بیا د یو بل مسواک استعمال اول صحیح دي او که طبيعت نه منه نو بیا مکروه دي. دولسم نمبر کچا سره مسواک نه داغه په زیبانی مسواک غوتا یا برش استعمال جائز ته او سنت پیدا کی خو یو سنت مسواک کې مولوی سے دو سنت دي ښا یو سنت مادی چې لرګې وي یو سنت غایی چې پاکواله راولي په برش باندې په ګوت باندې پس ګټوټه باندې سنت غایی ادا کیږي خو سنت مادی نه ادا کیږي. دیارلسم نمبر د خوراک نه پس مسواک سنت. سوارلسم نمبر د غیبت نه بعد. پنځلسم نمبر کله چې سړی وید کیږي. شپاړسم کله چې د خوب نه راپورته کیږي به مسواک استعمالي. ولسم نمبر مزین نوري وتی زدا ولز دکین بیا به نوري ومنشه نو یو مسواک ده ها داغه استعمال دا سنت طریقه دا. پنځم نمبر پر بدن کې سر کې لار وستل سر کې لار وستل سنت. سر ویختخو پر خودل سنت تي خو په دې سنتو کې نه نبي سلور سنت وړول سنت تي
تر غوګونو پورې پرې خودل سنت دي، ګمنځول سنت دي، لار وستل پکې سنت دي. ګوره ګیرم سنت تا، خو په دې کې دن سلور سنت دي. د قبضه په اندازه پرې خودل سنت دي، خلال سنت ته، ګمنځول سنت دي، وړول سنت دي. سار د مزنه مخ کې 2 رکعات سنت دي، په دې کې انن سلور سنت دي. کم زیبانه چې تا تهجد کړي پاغي باندې 2 رکعات سنت کول سنت دي. اول وخت کې سنت دي. دا 2 سورتونه ویل پکې سنت دي، اذا قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد. او د 2 رکعاتو نه بعد، د 2 رکعاتو نه بعد دا سلک تکیا کول سنت. نو بعض سنت یوي او پاغه کې نه بیا نور سنني. دا 15 سنتونه طاووس ابن کیسان وای. دا پسر کې دي او 15 په بدن کې دي. اول نمبر نوکان پرې کول. نوکان بسنګ پرې کې او کله به پرې کې. نو یو شعر زده کوي ها، قلم الاسفار بالسنة والادب، قلم الاسفار يوم الخميس بالسنة والادب، يمينها خوابس يسارها او خصب. نیر نشګورا قلم الاسفار يوم الخميس بالسنة والادب، يمينها خوابس يسارها او خصب. دې طریقه ده. بس خیلاس کې به خوابس باندې عمل کې، چپ لاس کې به او خصب باندې عمل کې. دا خیلاس خوابس اول خیده کنا، نو خن سرا دیتا خن سرا وای، دیتا بن سرا وای، دیتا استا وای، دیتا سبابا وای، دیتا ابهاما وای. یمینها خوابس. دا وګوره خوابس کې اول خینه ده، نو خن سرا بیا ورپسې شه ده خوا واو ده، نو وستا خوا بس بیا څه شه ده بادا الف ده، الف ده نو ابهاما، او بس بیا بادا نو بن سرا، اخره کې سین ده سبابا. زین کی مخبره کې نسیدا. یمینها خوابس کے خاخن سرا، ووسطا الف ابہاما، بی بن سرا، سن سبابا. دس بے پرے کے ہاں یسارها او خبس، یسارها او خبس، او کیا اول الف دے ابہاما، بیا څه شه ده وسطا، بیا خبس خادا خنسره، بیا څه شه ده او خبس، بیا بادا څنګه ده او ده او خبس، اول ابهاما، بیا وسطا، بیا خا خنسره، خبس، بیا بن سرا، او بیا سبابا. نو یمینها خوابس یسارها او خبس. بس دا شیر مو چې زده کړو
نا خبس نه ده او خصب ده بسنت والادب کنا او خصب ده خصب یمینها خوابس یسارها او خصب او خصب دسه ده نو او کې اولی بهاما بیا وسطا بیا خنسرا بیا صبابا او بیا بنسرا دسی طریقه باندې ده نقلم الاسفار بالسنة والادب يمينها خوابس يسارها او خصب او بدا شیر چې درته یاد نه بیا نشو ټیک کوله د پخو متعلق سدي د پخو نوکان بسنګ کټ کین دو قول دي پکې یو قول دا کم کار چې د لاس سره کوي عمدا به پخو سره وکي د دې ترتیب لحاظ به وساتي دویم قول چې کیف متفقا بس هغه کې به اجازه ده ها نو نوکان پرې کول چې دي د پنځ شنبه په ورځ باندې دا سنت دی او دغه طریقه ده دویم نمبر د تخرګونو نه ویخته وستل یو خبر از دکې ګوره تخرګونو ویخته وستل سنت دی کلاول نه ګوره او که چاته ډیر درد کو نبی کل کی نو خیر ده امام غزالی رحمه الله د امام شافعی رحمه الله قول نقل کړي یاره وی د دې تخرګونو دا ویخته وستل خو سنت دی لیکن ما ته ډیر درد کوي نو زبې کالو ما امام شافعی رحمه الله وی کلو د درد په وجه دریم نمبر حلق العانه د دې باقی بدن نو ویخته کلول دا سنت دی ها دا سوشو درې سلورم نمبر ختان معشوم سنت اول دا پنځم نمبر استنجا بالماء نو طاووس ابن کیسان فرمائیں دا لس سنت تی د ابراہیم علیہ السلام کلمات نہ مراد دا دی درم نمبر قول دا د حسن بصری رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ فرمائے کلمات نہ مراد وہ شیان دی چې اللہ تعالیٰ په ابراہیم علیہ السلام باندې امتحان کړو یو کواکب ستوري کیسه را روانه ابتدا کې ستوري ولیدل هاذا ربي دا زما رب دې بیا سپوږمۍ او لمر نو سپوږمۍ دا ستوري دویم امتحان په سپوږمۍ دریم په لمر سلورم اور نمرود راپورته شو ابراہیم علیہ السلام اور کې واچو الله تعالی اور ته فرمایل کونی بردم و سلام ګران کار دی اور کې چول پنځم نمبر هجرت شپږم د بچی ذبحه وم نمبر سنت اول سنت ایدل وی حسن بصری رحمه الله فرمائے کلمات نہ مراد دا و شیان دی دیبان ابراہیم علیہ السلام صبر وکخا لو ازیات کا وقت ابتلا چازمائخت کو ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام بانے ربه رب دد بکلمات پیوسو خبرو فاتمهن نو د پورا کړی دی هغه خبره او هغه حق ادا کړی دی وقام بحقهن قال الله فرمایل والکا پس ته امتحان نبی سره کمال ترسی اول امتحان اوس ته الله تعالی امام جوړی ها قال الله فرمایل انی بشک ذشیم جائلو کا غرزون کم تعالی را
للناس د پار د خلق اماما مقتدا پیشوا ستا د عمل او د خبرو اتباع خلق کوي. قال ومن ذريتي او فرمایل ابراهيم عليه السلام زما د اولاد نه هم مقتدیان وګرځوا چې خلک چې دې اقتدا کوي. قال الله فرمایل لا ينالو نرسیږي نه حاصلېږي عهدي وعده زما چې دین دې او رحمت دې یا امانت زما دې الظالمین ظالمانو ته. واذ یاد کا وقت جعلنا البیت چوګرزو من دغه خاصه کوټه د بیت الله شریف کعبه مبارک مثابت للناس زید بیا بیا راتللو د پاره د خلقو یا زید ثواب او د اجتماع د خلقو و امن او زید امن د عذاب دنیوي او اخروینا. واتخذوا نساء من مقام ابراهيم داغه مقام د ابراهيم عليه السلام نا مصلى زید مسکولو التمسکوي دا دته تبریک الاماکن وای. ابراهيم عليه السلام چې کعبه مبارکه جوړوله هغه وخت کې خو قوازه نه وکنه پیږي نو یو تیګه وا بعض علماء وی دا تیګم د جنت نه راغلی وا دی تیګه باندې ابراهيم عليه السلام بولا سمره چې د کعبه مبارک دیوال په پورته کېد کنه دمر بدا تیګم پورته کېدا کعبه مبارکه برابر شو او دی تیګي کې د ابراهيم عليه السلام د قدم مبارک نخشتا خو مخکې ته دا جال نه وتا اوس خو ته جال تاو نه تاسو بلی دلی دغه کې اکسونو کې به ملیدنی د دې نه مخکې جال نه وتا خلکو بدی باندې لاسونه راکش کول نو دا خو زرګونه کال وشو په مرور د زمانه سره د دې دا نخه د قدمونو کمزوري شوه ده اوسم چې لاړ شو ورته وګوري د جوړ ښکاری او کمزور شوه اوس ترې نجال تاو کړ. دغه مقام ابراهيم چو دا د کعبه مبارک کې دا دروازه چې ده د دې نخي طرف ته دلته نږدې وو او بیا د دې زنه دوی لګوستو کړه دلته به امام درېدو نو د مقام ابراهيم سره و درېږي. نو مقام ابراهيم چې د مولوی صاحب دا خو د برکت ځای کنه نو برکت ځای کې مسکول پکاري کنه ځکه الله تعالی موږ او تاسو ته دا حکم کړی. زه عمره ته تلم چې دغه ته لاړو کنه جبل رحمت ته عرفات کې ده کوم ځای کې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ولاړو صحابه ته تقریر کاو هغه ځای لک پوخ کړی دی او یو ستنه غوندې درولې ده تاسو څوکتنی بیا به هغه ته معلوم التبیا جاری مازونه خواره کړی دي عام خلق په هغه 2 رکعات مسکه نو ما په مسکونو یو مولوی سی براته وسکه هاوی چې مسکو مشراق وخت ویدل ته مسکول شرک دی والا که مسکو وینه دا شرک دی مې ولی ویدل ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ نه وکړ مې چرته وکما وې د دې غونډې نه کوشه د دې غرنه ویلان دی او کمل ته کړه غلط هم شرکی کړه دلته ځکه شرک دې شنه دې کړه غلط کړه د کوم زی وې د عراق مل ته کړه غلط هم نه بیا غلط شرک کوم ځای کې چې مونږ نه کړه بسلته شرک مې زه د افغانستان ملت هم نه دیکھ پاکستان کې هم نه دیکھ هندستان کې الله تعالی دې زمونږ استاد دماغ نه خراب کړي دماغ چې خراب شي بیا ګډه وړي وای دین کې چې د دماغ خراب شو مستسوک شرک وای چې قبله ته د مخ یو الله یادې او الله ته سجده کې
ما دغسې دماغ چې دی خراب شو لکه د ګاډي ټیراټ چې خراب شي ګاډي سټیرنګ او ټیراټ چې خراب شي بیا چې پر طرف ورغلی نو دا غریبانان ورته واله که چې کوم ځای کې رسول الله مبارک مونځ نه یې کړی نو هلته کله شرک دی ټولو ځایونو کې کله نبي علیه السلام دلته زمون ځکه کوم چې دلته حضور ولاړ دی صلی الله علیه وسلم او برکت دی پکې نو برکت به منې کنه دا ګوره ابراهیم علیه السلام ولاړ دی او الله فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی تفسیر مظہری کے ثناء اللہ صاحب وائی رکعتین فی مجلس الولی فیہ سکینت کمزے کے چاولیاء بزرگان ناس تکڑی ولت دو رکعت کے ویاغی کی سکینہ دربان حاصلی رازہ بیا که عمر بقاو کړی او مسله به درته بیا دا وکم ښه چې برکت شاته وای او تبریک دا ماکن شته کنه نو شته ښه واتخذوني سي من مقام ابراهيم مصلى دا غزه د ابراهيم عليه السلام نه زید منس کولو مولوی صاحب چې کله لاړی کنه او د جال کې وګوري حق لک او د ابراهيم عليه السلام د قدمونو په منځ کې فاصله وګورئ نو سلور ګوتې ده څونه ده امنګ استاد ملګری که فکر مکنی ډیر آزاد دریږي کنه سب کې وسره نشي درېږي موږ دا څه پروګرام دی وې استاد سلور ګوتې فاصله ساتي تاسو سره په څه دلیل دی موږ سره په دوه دلایل دي ها یو سنن ابي داود کې بدر تراش کله مساله دا چې مسکه سپلای نه دی او پانی دا به د دواړو پخو په منځ کې ږدي نو چې دواړو پخو په منځ کې ږدي نو خلک داسې ږدي که داسې ږدي داسې ږدي موږ تاسو الحمدلله مؤدب یو جمعات کې خو د سپلای نه ږدي او داسې چې کېدي او بره پې ګوته کېدي لاس نو څلور ګوتې فاصله راشي دویم دلیل مدازه دی د ابراهیم علیه السلام مقام چې وګورئ د دواړو پښو په منځ کې څلور ګوتې فاصله نو پته ولګېدل چې څلور ګوتې فاصله دا صحیح عمل دا دی ښه او راځه واحدنا امرنا امون حکم کړو امر مو کړو الی ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا من پلار او زوی دا حکم مکړو ان طهرا چې دواړه پاک کای بیت یکور زما للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین د پاره د معتکفینو یا للطائفین د پاره د مسافرو والعاکفین او د پاره د مقیمینو والرکع السجود او د پاره د منسکونکو د بوتانو نه پاک کای نو سوال راغی زمونږ بعض ملګری علما امام سیوطی صاحب ته غوسه دي په جلالین شریف کې دل تراغلی دی من الاوسان من البوتانو نه پاک کای ودا خبره د سیوطی صحیح نه ده څنګه صحیح نه ده ودا خو اوس کعبه مبارک جوړی کنه فی الحال اوس بنیاد کیو پاکول خودی ته وی چاول پکې بوت وی او بیا تل لري کې وې سیوطی صاحب صحیح خبره نه ده صحیح خبره کړی ده ها مولوی صاحب دا د قبیله د دې محاورې نه ده د دې محاورې نه ده چې اوسع کم قمیسی زما د قمیص لستونه پراخه کا نو تاسو چې دغه ته ورشو کنه خیاط تا درزی توایو لستونه راته پراخه کا نو سمانا اول تنگ کا بے آزاد کا اول نے آزاد کا اول نے آزاد کا
مونږ ورته وایو کالی راته وکه اوږده، نو څه معنا ولې لنډ کوي اوږده کا؟ نه، داسې دلتم داسې دی. سیوطي صاحب صحیح خبره کړې ده. یعنې څه معنا ده؟ د اول نه زما کور پاک وساته د بوتانو د کېښودلو نه، دغه معنا ده. دا معنا نه ده چې اول پکې کېدو بې پاک، جدا محاوره ده، دا جدا ده. راځه وای زیات کا وخت قال ابراهیم چې وی ابراهیم علیہ السلام رب رب زما اجعل اغرزوا هذا بلدن، دا خار چې کعبه می پکې ودانه کړی دا، آمنن زید امن ورزق اهله، روزی ورکا اهل د دیتا اوسیدونکو د دوی ته من الثمراتی د هر قسمه میوونه. منغه سوک اهل سوک دے نامن بدل لخوا منغه سوک امن منهم چا یقین کړي د دوی نه په الله باندې بالله والیوم الاخر پورز اخیره نه. قال الله فرمایل ومن کفر زخو برزق ورکم من امن منهم تا، او چې چا کفر کړي فمتعو قلیلا. قال الله فرمایل من آمن منهم بالله تبم رزق ورکم دسی وای، او ومن کفر تبم رزق ورکم، مومن تبم ورکم کافر تبم ورکم. خود کافر یو پروگرام جدا دی وغدا چې چا کفر کړي دی نفومتعه قلیلا هغه تبز نفع ورکم لکه زمانہ، ثم اضطره بیا به پزور بوزم الى عذاب النار عذاب د جهنم تا، وبئس المصير او ډیر بد دې زید ورتللو دغه. و ازیات کا وخت يرفع ابراهيم القواعد چې پور تکړه ابراهيم عليه السلام هغه بنیادونه د بیت الله شریف د کعبه مبارک بنیاد را پور تک به درته اوس ان شاء الله تفصیل کوم. ها لس کرته کعبه مبارک جوړه شوې ده. ابراهیم علیه السلام چې بنیادونه پورته من البیت دغه خاصه کوټې نه چې کعبه مبارک ده. بیت خو پیژنې کنه، یو بیت ته یو منزل ده یو دار ده. هدايه مو ویل ده، هدايه کی دي ښا دار قلا ته وای ښا وټ قلا نه برجونه می که فکر مو کړی مخکې به خلکو برجونه جوړول کنه غټه قلا بوا، بیا به پاغه قلا کې نه کورونه وو، نو قلا ته دار وای، او قلا کې چې نه کورونه یغه ته منزل وای منازل، بیا په کورونو کې کوټی کنه هغه ته بیوت وای. نو کعبه مبارکه کوټه ده ښا من البیت د بیتنا بات یبیت شپې تیرېدلو ته وای، کوټه کې خلک شپه تیرې کړي. و اسماعیل او پور تکړه اسماعیل علیہ السلام هم کله چې کعبه مبارکه سر ته ورسول نو دعا کوي. والکا جمعه جوړول عبادت نه ده، نیکی نه ده. کله چې سړی عبادت نه فارغ شي نو دعا وکړي. په مېز د عبادت کې نه چې فارغ شي، کله چې فارغ شو نو دعا کوي او په جمع کوي ښا ځان لنه کوي. ربنا یا رب زمونگا تقبل منا قبول کی زمونگ نداکار انک بیشکت چی انت تو السمیع و ردن کے زمونگ دعا گانوی العلیم و خبرداری. ربنا یا رب زمونگا وجعلنا و گرزے مونگ مسلمین حکم منون کستا ظاہرن و باطنن لکستا دا پارا ومن ذریتنا اگرزو زمونگ دا اولاد نهم امتا مسلمتا لک یو جماعت تابدار ستا دا پارا. اے بچیو تے دعاو کلکنا پتو لگے دا لفت دعاو فی حق الاولاد من سنن الانبیاء نیر نشی دا پلار دعا بچیو تا
دا د انبیاء د سنت ندی ها خو بچي بم پلار ته دعا کوي ګوره زمون فقها وای کچا خپل پلار ولید چې د شریعت خلاف کار وکاو منی کوي به کنه یو ځل به ورته وای سو کرتا صرف یو کار پلار ادا کار مکو ګناه بیا به ورته نه وای باقی به ورته دعا کوي سب ورته کوي دعا به ورته کوي وارنا او خیمون تا مناسکنا افعال د حج زمون وتب علینا رجوع د رحمت کی پمنګ باندې فقبل ولد توبه سرا انک بشکت چی انت تو التواب خرجو کون کے پتوبه قبل ولد سرا الرحیم خمهربانی کون کے پور کولو د اجر په آخرت کې مؤمنانو ته دعا وکړه مولوی صاحب ربنا یا رب زمونږه تاسو ما دعا ده درې مګورا ګوراول ربنا تقبل منا دویم ربنا وجعلنا مسلمين لك دریم ربنا وابعث فيهم رسولا نسو کرت دعا پکاری مولوی صاحب درې کرت دعا پکاری ها مونږ تاسو باندې خلق دومره خواري وکړه اوس ګور عزت مونږ اهل سنت یو الحمدلله ز په خپلم یو کرت دعا کو ما ته مو یې رس را رسیدلی اسه مو آی تاسو بچی بچ کېدل مچ کېدل نشتا دومره کارونه وکړه ها چې مونږ ته مرا ورسول درې کرت دعا چې کې به درته بریلې وای او دا ګوره ابراهیم علی السلام درې کرت دعا کړې د دې بکار دعا سره ذکر سره درود شریف سره تلاوت سره دې سره کارونه چرس پودر شراب جواری دې سره کار نه لري ها او دې باندې کتاب لیکي پیږي کنه پیږي کتاب چې لیکي نو پرد د دعا پرد د ذکر د درود شریف تلاوت صدقات شراب پروا نه کوي چرس خیر ده سیګریټ خیر ده نسوار خیر ده څه مسله نشته خو چې دا شیونه ورانه ونکي نو درې کرته مولوی صاحب دعا کړي او درې واړه د جمع دعا ربنا یا رب زمونږه وابعث فیهم پیدا کې پدوی کې ولې کې پدوی کې یا اهل مکه کې رسولن یو عظیم الشان پیغمبر منهم د دوی د نسلنا یتلو علیہم چلولی پدی باندې آیات کا آیاتنا چې د توحید او د نبوت دلایل دي ويعلمهم الكتاب او خیدوی ته معانی د کتاب چې قران کریم دی والحکمت او احکام شرعیه ويزکیهم او پاکی دوی د ګناهونو نه د بد اعمال او اخلاقنا چې دا وظیفه د صوفیه کرامو ده تصوف د دې زین ثابته علماء خان انک بشکت چی انت تو العزیز غالب په بدل غسلو کې الحکیم خاوند حکمت په تاخير د عذاب کې په تاخير د عذاب نو درې کرته دعا پکاري ښا لاس پورته کول پکې درې واړو کې پکاري کيو کرت مولوی صاحب چې څوک یو شی ته دعا وای لاس پورته کېدل پکې خود به خود شته ښا سنن ابي داود چې راواخلای باب الدعاء براواړه باغی کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ده عبد الله ابن عباس سے وای المسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك دعاوم دی ته وای چې لاس به تر وګو پورې پورته کی ضرور نه چې دې کې د رفع الیدین جدا ذکر وشي دعا سره په خپل رفع الیدین ده او خارج الصلاه دا قید به پکې وای ځکه بنا د مس په سکون ده راځه ومن يرغب عن ملت ابراهيم دا د سورۃ البقره 14 رکوع شروع کیږي
د دې رکوع ربط د ما قبل سره دا ده چې مخکې رکوع کې بیان د ملت ابراهیمی وشو او دلته چې څوک د ملت ابراهیمی نه اعراض کوي معرضین دي دا غوی د نتایج بیان دی پکې موضوع د دې رکوع بیان د ملت ابراهیمی او بیان د توحید ابراهیم علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام خپل بچیو ته خلاصه د دې رکوع جواب د شبهاتو بیان د مسلک د مؤمنانو طریقه د مناظره نتائج د کاتمینو د شهادت بیان د فرائض د مؤمنانو او وحدت د امه الانبیاء الله فرمای ومن يرغب او سوق دے چې مخ وګرځي عن ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیہ السلام نا سوق دے حصو کې نه ګرځي سوق نشته چې وی ګرځي الا من صفیا نفسه مگر هغه سوق چې احمق ګرځولې خپل ځان چې قمقلانو کې شمار کړی کنه نو عبد ابراهیم علیہ السلام ملت پریدي کنه ایسو کې نه پریږي مقامات مویل دي مقامات کې راغلي دي احمق من حبنقا فلانه د حبنقا نړیر کم قل نه حبنقا و یو سړی او ښا دومره کم قلو چې لار غاړه کې ځان ته غاړه کوي چولې و چا ورته وی دا ولي وی چې ځان رانه ورک نشي کنه د ټولو خلکو دوسترګي دي او پوزه دا او خله دا او لاسونه او زمام دي بیا به ځان پس چرته ګرځم یا ورځ ویدو غاړه کې یو سړی راپور تکړو خپل غاړه کې واچو دې چې راویښ شو ورتوی انت انا فمن انا وی ته خو زیم خدا زسو کم چې سړی دومره قمقل شي الله فرمایي نو بیا چې ابراهیم علیہ السلام د ملت نه اعراض کوي نو کوي به کنه دومره چې قمقل توپ ته حد نه رسیده دومره ابراهیم علیہ السلام د ملت نه غي اعراض نه کوي ولقد استفیناه او قسم ده ورکړو موږ دلاره په نبوت سره په خلت سره په تعمیر د بیت الله سره فی الدنیا په دنیا کې وانه بشک ده فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین لخاصو نیکانو نه ده د خاصو پیغمبرانو نه الذين لهم الدرجات العلا ازیات کا وقت قال له رب چوی د طرف د اسلم غاړه کېدا زما احکام تا قال ابراهيم عليه السلام فرمایل اسلمت لرب العالمين وزد مظهر فزيد مزمر باندې اشاره الى علة الاسلام دیږي ما غاړه کې خوا رب د عالم تا رب د عالم تا ووصى بها او حکم کلک حکم کو پدی باندې ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام بنی خپل بچیو تا ابراهیم علیہ السلام سو بچی واته د نیر نش یو اسماعیل علیہ السلام مشر زوی اسماعیل علیہ السلام د مور مبارک نوم د هاجره دویم زوی د اسحاق علیہ السلام د مور مبارک نوم د سارا رضی اللہ تعالی شپږ بچی نور دی شپږ بچی
داغي بی بنوم دے قنطور بنت یقطن یا یقطن. دا قنطوره چې کړي وا دا د سارا رضی الله تعالی عنها د مرګ نه بعد چې وفات شو پیدا و دین شپږ بچی پیدا شو. ها د یو نوم د مدین، د دویم نوم د مداین، د دریم نوم د زمران، سلورم نوم د یقشان، پنځم نوم د یشبق او شپږم نوم د نوح. دا اته زامن د ابراهیم علیه السلام و یعقوب او وصیت کو پدې سره یعقوب علیه السلام هم بچیان. یعقوب علیه السلام 12 زامن خان د یو زوی نوم د روبیل، د دویم نوم د شمعون، د دریم نوم د لاوا، سلورم یهوذا، پنځم یستوخور، شپږم زیلون، وم زوانا، اتم نفتونا، نهم کوزا، لسم شیر، یولسم بنیامین، دولسم یوسف علیہ السلام. دا 12 زامن دا د یعقوب علیہ السلام مخا بنیامین او یوسف علیہ السلام دا د یو مور نو او دا بقی د نور نو. سورۃ یوسف ته چورسېګم بیا به درته ان شاء الله ډیر خسته قصه وکم. الله تعالی ورته احسن القصص ویلی دي نو په احسن به عمل کې کنه نو بیا درته صحیح قصه کوم ان شاء الله. ابراهیم علیہ السلام وصیت کو پدې سره بچیو تا و یعقوب، یعقوب علیہ السلام هم چې دا وصیت د ابراهیم علیہ السلام دی نو سه یعقوب علیہ السلام مولی سے دا د انبیاء شجره د ګوره بچیانو کې 4 پیغمبران تیر شوي د یعقوب علیہ السلام. او دویم قول دا ده چې د یعقوب علیہ السلام په بچیانو کې 80,000 پیغمبران تیر شوي ډېر لوی خلک. یا بنی ای بچو مضمون د وصیت دا ده ان الله بیشک الله تعالی اصطفى لكم الدین ورکړه دې تاسو د پاره دین فلا تموتن ممړ کېږئ په یو حال کې د احوالونه الا وانتم مگر په دغه سي حال کې مړ شئ وانتم مسلمون چې په اسلام تر نزع پورې ثابت یای چې مرګ د ترازی چې مسلمانان ام کنتم شهدا اے تاسو وای حاضر بلکې نه وای اس پاغه کې حضر یعقوب الموت چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا اسباب او علامات د مرګ. اس پاغه وخت کې قال لبنیه چې وی خپل بچیو تا د پاره د تجدید د وصیت سابق ما تعبدون من بعدی د چا عبادت بکوي رستو زمانہ ما په معنا د من دخه یو بل پسې راځي. قالو دی وی نعبد الهک من عبادت کو استاد معبود و الہ ابائک او د معبود د پلاران استا ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دی و اسحاق او د اسحاق علیہ السلام الہ واحد د یو الہ. دلته دو مسئلې ذهن کې ساتي ښا. یو مسله دا ده د پلارانو د نیکونو به منی کنه پلاران او نیکونه 2 قسم دي کنه ښا. یو داسې پلاران او نیکونه دي مولوی صاحب چې هغه نیکان دي اولیاء دي بزرگان دي
مسلمانان دي تقوادار دي نو بچے بد داسې پلار او نیکه منی خان دلیل پیدا آیت ته نعبد الہک و الہ آبائک پلارانو تذکره ولی کوي ځکه پلاران انبیا دي کنه کله چا پلاران صحیح نه کافران یو غلط یو بد عمل بیا به بچي د پلارانو نه مانی دلیل په رستنی آیاتونه دي کله بچ يهودو ته ویلې شو چراشه دي دین طرف ته قالوا بل نتبع آبانا من د پلارانو اتباع کو نو پلاران خو غلطو کله چې پلاران غلط یو بد عمل بچي به د پلارانو نه مانی دلیل پیغه آیت ده کله چې پلاران نیکانی بچي به د پلارانو منی دلیل پیدا آیتم ده او د سورۃ یوسف آیتم ده یوسف علی السلام چې محبس تلاړ کنه د محبس خلکو ته وی ما کې دوه کمال دي یو کمال دا ده د خوبونو تعبیر خراج دویم دا ده لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأویله قبل ان یاتیکما تاسو دواړو ته چې کوم طعام راځي دراتګ نه مخکې به مخبروم چې دا برانشي هغه ورته دا کمال درته پس حاصل لې وې په دوه شیونو کنه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله ما د داسې قوم ملت پرې خو چې په الله یقین نو دویم واتبعت ملت آبائی د پلارانو د ملت اتباع مې وکړه چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب او اسحاق علیه السلام ګوره واتبعت ملت آبائی نو چې د چا پلاران نیکانی نو بچی به د پلارانو اتباع کوي او که نیکان نه نو بیا به نه کوي زمونږ استاد ملګری مونږ چې ورته وایو چې واله که د پلار او د نیکه دین راټینګ کا نو هغه آیاتونه به وایي چې کوم د یهودو او د مشرکانو متعلق واله که د هغوی پلاران خو صحیح نه و زمونږ پلاران خو الحمدلله نیکانو مسلمانانو د افغانستان مولوی صاحب د نیر نشخه دا د عمر صاحب په دور کې الله تعالی په اسلام مشرف کړي او پاکستان او هندستان صحیح سیتا چې اسلام تل هغه د عثمان صاحب داو دلته چې شهداء صالحین تلاش شي کنه دلته د ډیرو صحابه کرامو قبرونه مبارکان هغه یو ځکه سلور اویا صحابه راځي دا د عمر صاحب دور کې راغلی زمونږ استاد هغه نیکونه چې وو د عمر صاحب په دور کې او صحابه راغله نو هغه وخت کې الله تعالی ورته د اسلام نعمت ورکړه او بس بیا مسلمانانو سلسله وا یو تاریخ نه دی لیکلی چې افغانان د اسلام نه پس مرتد شوی دي او بیا مسلمانان شوی دي دا تاریخ بسو کو نه نو صحابه دلته دی افغانانو ته اسلام خو هغه بیا خپل بچیو ته بیا خپل بچیو ته مونږ او تاسو ته الحمدلله راورسي نو زمونږ د اسلام دا سلسله لري او سند لري تواتر باندې راغلی دی نو زمونږ د تاسو پلارانو په باره کې وایي چې دا خو یهودو بم وی والکه داغه د یهودو پلارانو غوندې زمونږ پلاران نه دي دا د یوسف علی السلام د پلارانو غوندې زمونږ پلاران دي نیکان او داسې یعقوب علی السلام بچیو چې ورته وي پلاران چې نیکانی بچی به منی ګورا زین کې مخبره کینی یو خبره مولوی سے پکې دا ده ها دویم نمبر خبره زین کې ساتای دا اختلاف دې نه جوړیږي چې مسله خلکو ته نیمه یاد ده پورا مسله ولې نه کی پلاران دو قسم دي یو نیکان بل بدانو خبره بنمنې د نیکانو ومني مسله حل شو کړه دویم نمبر خبره پکې دا ده
چې مولوی صاحب دا ترو دا هم پلار دی او پسې د پلاری اسماعیل علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام سکیږي ورور دی صحیح ده او اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام سکیږي سکی پلار دی کنه والکه اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام سکیږي پلار دی نو اسحاق علیہ السلام دا د یعقوب علیہ السلام د بچیو سکیږي نیکو نو نیکه ته هم پلار ویل شي اسماعیل علیہ السلام سکیږي د نیکو ورور یعنی تر کی هغه د ترته چې د نو پلار ویږي ترته څه ویلي دي د دې زنه امام سیوطی رحمه الله یو مسله روباسي او مسله دا ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پلار چې ده دا وی مسلمانو دا غنم تاریخو او دغه چیو تینم ده آذر وې دې ترو او قران کریم کې چراغلي دي اذ قال لابيه دې ترته پلار ویلي دي او ترته پلار ویل سیدی لکه دازه د دې ځینې استدلال کړي ها هغه مسلې باندې درته بحث کوم ان شاء الله ها رسول الله مبارک مور او پلار باندې خدا زه مې درته صرف خو دو چې دې ځینې دا مسله پکې پرته ده ونحن له مسلمون او مونږ ټول دی الله لرا غاړه کې خودن کیو الله فرمایي تلک امتون دغه ډلاوا دغه بزرگان دغه ډلو جماعت قد خلت تیر شی والها د دې د پاره جزاء ما داغه دا کسب چې کسب کړي ولکم تاسو د پاره ما کسبتم جزاء داغه دا چې تاسو کسب کوي او کړه مو ده ولا تسالون او نب پختل کیږي پختنه بن کیږي لتا سنا عما په بر داغه کی عملون چې دوی عمل کو خپل خواري وکي وقالوا بالبهل کتاب كونوا هودا مسلمانانو ته به كونوا هودا شي يهوديان او نصارا یا نصرانيان تهتدو تک باو کئی پس سماو صافلار بانی قل ورطوائے زما پیغمبرہ دا سے نکو من بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ متابعت کو دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام پدا سے حال کے چھ دا باطلنا حق تمائل دے ملت ابراہیم حنیفہ حنیفن چھ دے دا حال دے دا ملت نخا یعنی دا سے ملت چھ دا باطل نا حق تمائل لے وما کانا من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان ہونا پاکستان کے زیو جماعت کی امام ہوئی بارا کوٹا کی ویدو میں یو ساڑا ہے واغا قتل کرو ابیا محبس تا تلو د 15 کال په قید تیر کړو بیال ته 15 کال شپه ورځ حسابي نو 12 کال په اخر تیر کړو نو محبس کې یو سړی ترې نه جماعت المسلمین والا جوړ کړ الحمدلله زموږ استاد وطن کې دا ډله نشته ایو بل ډله جماعت المسلمین اگوی شے نہ منی اگوی تمام فرقہ چھوڑ دو صرف جماعت المسلمین میں داخل ہو جاؤ ټول فرقے پرید یو جماعت المسلمین کے داخل شي او دمر چالاک دی بحث سر چرت کی بلاګانی زویدو مچ دا بلا راوی
मैं वाह करम वेज़ जमात المسلمین वाला है और तासो अहनाफी और फिर क़वारियत हम जोड़ करें कुल वमा दीनुका के दाखिल नो हनफियत खुद दिन दे कना इमाम साहब खुद अजान न खबर न दे करी नो दा टुल प वमा दीनुका के दाखिल ए द क़यामत प औरज़ बा
دا غا کیږي چې او حنفی او ماویاو کیږي. تفسیر قرطبی کې راغلی یوم ندعو کل اناس بامامهم فیقال یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی. وګورئ ما قرطبی کې وګورئ مسړی سنوا پر خطا شو. ما وی استوای ما خود ته دلیل وی اس جماعت المسلمین ما ته حدیث کې او خیا قرآن کې صرف یو حدیث وای به صحیح وی علیکم بجماعت المسلمین. ما هغه جماعت المسلمین دی تبع جماعت المسلمین اخواه الظواهر دي کنه ما هغه باندې حرف جر داخل دی او ته جماعت المسلمین وی جماعت المسلمین او جماعت المسلمین یو د معنا مجرور دی دا مرفوع دی. جماعت المسلمین بوي وی هو سماکم المسلمین ما غسر جماعت نشته اتش مسلمانان جماعت المسلمین بخه سمر زور چوک کنه جماعت المسلمین عبارت پیدا نکو او لذا تا خدای پوی کا نو دا یو خطرناک ډل. نو حنفی سمانا د باطلنا حق تماین. یو سړی راته وی تاوزان ته حنفی وای مې بالکل وی غلط عبارت مې څنګه د امام سمنون خو ابو حنیفه ده. نو حنیفه دې سره چې یا نسبتیه یو ځای کې کنه ست جوړي حنیفی څه شي حنفی خو نه جوړیږي حنیفی. نو تاسو خو ځان ته چې کوم لقب خیداب غلط ده ما وی کتابونه تاسو نه وای خیر خیریت ده دا خو شافعیه کې راغلي دي کنه او بالکل اخیرانه مخ دا دوی مخ ده او اخیرانه کرخه ده. دا قاعده ده د صرف خان چې فعیل وزن سره یا نسبتیه یوځای شي نو یا د فعیل به حذف کې دقه حنفی مثال کې ویل دی ځین کې مخبره کې نست یا د فاعل سره چې څه یوځای شي فاعلون کې یا شته کنه یا نسبتیه چې سره یوځای شي نو د فاعل والا چې کما یاده هغه به مولوی صاحب حذف کیږي. نو فیقال الحنفی دقه ویل دي پکې ښا راځه. نو ابو حنیفه سمانا اپ معنا د لازم سره لازم الحنفیت. امام صاحب ټول عمر د حق تابع کوښوي د باطل نه چرته مایل حق راځه. قل بل ملت ابراهیم حنیفا. تصوف یو خبره بم درته مونږ او تاسو افغانان چې واړو کنه اوسو کار خراب شو خلک وزګار نه دي بچانو ته به سلور سوال خو ده سو یو خبره ده بچیا د چا بندې تاسو ته بنه یادېږي مخکینی به خلکو خو ده بچیا د چا بندې وی دا الله بندې د چا په امتی د محمد صلی الله علیه وسلم هغه د چا زویو د عبد الله د چا زویو د عبد المطلب د چا زویو د هاشم د چا زویو د عبد مناف د چا په ملت د ابراهیم علیه السلام د چا په مذهب د امام اعظم دا غسنمو نعمان د پلار سنمو ثابت هغه د چا په مذهب په خپل مذهب داغه مذهب سو قران کریم او احادیث رسول الله مبارک دا پختنی وی کنه بوي پیږي. نو ابو حنیفه اب سمانا لازم الحنفیت څه شي لازم الحنفیت راځه. نو لہذا دقه یو سوال چې په ملت د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام تخصیص ولیکو مولوی صاحب کلمه کې دوا اجزا دي کلمه کې سو اجزا دي لا اله الا الله
الا الله اثبات ته، لا الہ نفی دا. ابراہیم علیہ السلام په نفی کی چې څومره خواري کړې ده دومره چا نه ده. لا الہ کی خواري کړې ده، د نمرود مقابله کړې ده. دا د لا الہ عنوان لاندې پروت دی. هغه ځان ته الہ نه وي، ځان یې ورته وغورځاو. دا د دې عنوان دی. بچی پرې خودل، خزه پرې خودل، بچے حلالول، وطن پرې خودل، دا څومره امتحانات چې راغلي دي دا د لا الہ د مضمون لاندې په امت د رسول الله مبارک یو، دا په محمد رسول الله دا الا الله په مضمون لاندې. دا غیر نفی بکو، اسلام به منو. نوې د ملت ابراهیمی دغه معنا ده چې د رسول الله مبارک امتیان با دواړو اجزاو د کلمې کې کار کوي، لا الہ کې هم او په الا الله کې هم. دا بیا ډېر اوږده خبره. وما كان من المشرکین، نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه. قولوا وای آمنا بالله، یقین مو کړی په الله، وما انزل الینا، په کتاب چې موږ ته نازل کړی شوی دی چې قرآن کریم نه. وما انزل الی ابراهیم، او هغه لسو صحیفو باندې چې پر ابراهیم علیہ السلام ته نازل کړی شوی دی. و اسماعیل، او همدغه لس صحیفې اسماعیل علیہ السلام ته نازل شوی دی. و اسحاق، او اسحاق علیہ السلام ته، یعقوب، او یعقوب علیہ السلام ته، والاسباط، او د دوی اولاد ته هم. وما اوتی، او پاغه کتاب چې ورکړی شوی موسی علیہ السلام ته، او عیسی علیہ السلام ته. وما اوتی النبیون، او پاغه کتابونو چې ورکړی شوی او معجزات چې ورکړی شوی نور پیغمبرانو ته، من ربهم، د جانب د رب د دوینا. او دا سی وایي لا نفرق، جداواله نه کوم بین احد منهم، په ایمان کې په منځ د یو د دوی کې چې په بعضو مؤمنان کېږو په بعضو نه. ونحن له مسلمون، او من خاص دی الله ته غاړه کې خودن کیو. الله فرمای فین آمنو، کدی یهودیانو نسواراو یقین او تصدیق کو مومنان شو. بمثل کے بعض آیت دخا مثل ما آمنتم به، مثل داغی چې تاسو پاغه یقین کړی دی، یعنی ایمانن مثل ایمانکم، داس ایمان او تصدیق وکړه ستاسو د ایمان او د تصدیق غوندې. فقد اهتدوا، یقینا دوی تګ کو په سم او صاف لار باندې. وان تولوا، او کدوی مخ واړو نو تعجب مکوا. فانما هم فی شقاق، بس بشک دوی چې دي لتا سره په سخت مخالفت کې دي. ولی زکه چې د ضدی انسان اصلاح نشي کېدلی. یو سړی چې ضد کې راو کنه، دا یهود او نصارا ضد کې راغلي دي. فسيكفيكهم الله، اوس د دوی د ضد نه مه ډارېږه، زرد چې کافی بشي ستا د پاره د دوی په دفع د شر د دوی کې څوک به کافی شي؟ الله. وهو السمیع العلیم، دا الله تعالی اوریدون کې د اقوالو د بندگانو او خ عالم دې په احوالو د بندگانو باندې. صبغت الله، ځان لازم کوي الزمو صبغت الله، ځان لازم کوي د الله تعالی د رنگ سره. د سواراو کې دا کارو مولوی سے کله به چې یو ماشوم پیدا شکنه هغه به په سور رنگ کې ښکته کو، ودا د نصرانیت رنگ دی. الله وی دا رنگونه فایده نه کوي، د الله د رنگ سره ځان لازم کوي، ځان رنگدار کوي د الله پر رنگ چې هغه دین دی، د دین رنگ ځان ته ورکوي. او اختیام ګوره چې څوک تهجد کوي، څوک منځونه کوي، د الله یادوي، نیکانو خلکو په دې مخ کې څومره رڼایي. دنیا دا میک اپونه خو هغه مزه نه کوي. صبغت الله. او اوه اے مومنانو
من الله رنگ کړیو پر رنگ کولو سرا ومن احسن سوق دیخو من الله د الله نصبغتن ته جهاد د رنگ نا چې دین او اسلام دی ونحن له مسلمون او من خاص دی الله ونحن له عابدون او من خاص دی الله ته عبادت کوونکیو قل ورته وای زما پیغمبر دیتا اتحاجوننا فی الله اے جګړه کوي تاسو مونږ سره په دین د الله کې او هو ربنا حال دا چې د الله زمونږ رب دی وربکم استاس رب دی ولنا زمونږ د پر اعمالنا امرونه زمونږ دی ولکم تاسو د پر اعمالکم اعمال تاسو دی ونحن له مخلصون او مونږ خاص دی الله ته اخلاص کوونکیو ان په اخلاص سره عبادت کوونکیو ام تقولون بل تقولون بلکہ تاسو آئے ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد د دوی کانو هودن ودی ټول يهوديان او نصارا یا نصرانيان قل ورته وای زما پیغمبره انتم تاسو عالمو تاسو پويږئ ام الله کا الله ومن ظلم سوق دے ظالم بلکہ داغنه ظالم نشته ممن داغه چانا کتم شهادتن چپټ کی د خلقنا ثابت شوی شاهدی عنده چې د سره دا من الله د الله نا لطرف د الله نا وم الله ند الله تعالی بغافلنا خبره اما داغنه تعملون چې تاسو عمل کوي تلک امتن دا تاکید ده الله فرمای دغه جماعت ده قد خلت چې تیر شوه ده لها د دې د پاره ما کسبت جزاء داغه د چکم کسب کړي ولکم تاسو د پاره ما کسبتم هغه چې تاسو کسب کوي ولا تسالون سوال بنشي کې ده لتا سنا عما په پاره داغه کې کانو یعملون چودي عمل کو زین لک دمو کې بیا اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد زین اب دسمو دسو کې زمو لگاو دسو